نو کوم دا نور پراپرټیز د اول درې پراپرټیز ما در سمجھاو کړل هغه ډېر امپورټنټ دي کله هایدروجن بانډینګ د بایولوژیکل سبسټانسز دي او کوم فزیکل پراپرټیز هغه ډېر امپورټنټ وي او څلور پنځه پراپرټي دي هغه ډېر مطلب دون امپورټنټ نه دي کنه کې ځام مطلب کدی نه ځام مثلا لیکن سر په اخلاص کې صحیح ده نو پاک سلرمه پراپرټي د سلرمه پراپرټي چې ده هایدروجن بانډینګ مطلب سپیسیفیک هیټ کیپیسټي څنګه افیکټ کوي آلرس مطلب افیکټ کوي به خو بعد کې لیکن اور ماته سپیسیفیک هیټ کیپیسټي د شي ٹھیک ہے ګوره سپیسیفک مطلب مخصوص هیټ مطلب هیټ حرارت او کیپیسټي مطلب گنجائش ٹھیک ہے دا خو مطلب الفاظي مینینګ د مطلب تخالی دونه میپ زینک شه دو اوس اصل ساينټیفیک ډیفینیشن ادا ده کته سپیسیفک هیټ کیپیسټي ٹھیک ہے د هر سبسټانس کائنات باندې هر سبسټانس موجود دی هغه سپیسیفک هیټ کیپیسټي راځي نو سپیسیفک هیټ کیپیسټي چې ته ډیفینیشن چې ده هغه ډیفینیشن دا ده کته مطلب یو سبسټانس یو ګرام یو سبسټانس راغلی مطلب یو سبسټانس ته یو ګرام راواخیست هغه ګرام ته هیټ ورکو هیټ تا ورکو دونه هیټ تا ورکو هغه ټمپریچر یو سنټیګریډ ته خالي چینج کړي نو په هغه دوران کې ستا څونه هیټ ورکړی دی دا یو سنټیګریډ ستا چینجاو ٹھیک سو هغه ته څه یایي سپیسیفک هیټ یایي of that substance فرض کریں تا یو سبسټانس راواخیست هغه تا څونه راواخیست یو ګرام راواخیست هغه ګرام ته تا ټمپریچر ورکو هیټ دی ورکو هیټ تا ورکو هغه ټمپریچر به چینج سي څونه به چینج سي یو سنټیګریډ به چینج سي که 25 سے 26 ته به ورسېږي نو تا څونه هیټ ورکو ستا له 25 سے 26 ته به اوس هغه هیټ به ته کلکولیټ کړې هغه ته څه سپیسیفک هیټ کیپیسټي آف دیټ سبسټانس او دغه کته د هیټ کیپیسټي آف واټر معلومه نو ته به واټر یو ګرام راواخلې ٹھیک سو واټر یو ګرام ته راواخست کنټینر کې تا واچو ٹھیک سو هغه سنټیګریډ څو د 25 ته فرض کړې او ته هیټ ورکې ته به دون هیټ ورکې مطلب دا خالی 25 سے 26 ته ولاړ سي نو ستا هغه دوران کې څونه هیټ ورکو هغه ته څه یایي سپیسیفک هیټ کیپیسټي آف واټر فرض کړې دا 25 سنټیګریډ ده تا اوبه راواخیستلې یو ګرام دې راواخیست کنټینر کې دې واچاو ټیک سو دغه ده ټیک سو او دویم ایکسپریمنټ کې دغه ته تا هیټ ورکو ٹھیک سو هیټ تا ورکو نو 25 سنټیګریډ تا دونه هیټ ورکو 25 سنټیګریډ د 26 سنټیګریډ ته ولاړ سي نه 25 سے 26 سنټیګریډ ته پورته سي یو سنټیګریډ خالي فرق راځي وشکي نو هغه دوران کې تاسو هیټ ورکړی دغه څه یې سپیسیفک هیټ کیپیسټي اف واټر The space is responsible for the extraordinary high capacity of heat water ٹھیک سو hydrogen bonding ګوره اوبو کې څه د hydrogen bonding د نو hydrogen bonding لوجې کم د واټر کم سپیسیفک هیټ کیپیسټي د هغه زیاته ده سپیسیفک هیټ کیپیسټي بیا څه ته دا ماته د اماونټ اف انرژي هیټ هم انرژي ده ټیک نو heat required to raise the temperature of 1 gram of substance by 1 degree Celsius मतलब अगर ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ये उतनी मकदार हीट है जब आप 1 ग्राम सब्सटेंस को 1 सेंटीग्रेड बढ़ाते हो तो जितनी एनर्जी खर्च होती है उस एनर्जी को अगर हम कैलकुलेट करें तो उसको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहा जाता है वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा है क्यों ज़्यादा है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसमें due to high values of hydrogen water in the swimming pools मतलब कम वाटर पर द स्विमिंग पूल्स की लेक्स की झीलों की ओशंस समुद्रों की कम वाटर पाती थी वो हीट कैपेसिटी से द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आगा ज़्यादा था जैसे का मतलब हीट कैपेसिटी ज़्यादा आगा पे फ़ायदा शायद गोरो उबू के हाइड्रोजन बॉन्डिंग लवा जी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा आगा फ़ायदा दादा कम गर्म शायद आगा सोका सड़ी और कम से सोट शायद आगा सोका गर्मी ٹھیک سو نو دا رنګه ده نه once it is warm it does not cool rapidly ګوره یو شی سپیسیفیک هیټ کیپیسټي یې زیاته وي هغه فایده دا ده چې مطلب هغه شی که سوړي هغه سوکه ګرمیږي एकदम نه ګرمیږي ٹھیک سو او کله اوبه چې موږ ګرمو موږ به څونه ډېر انتظار وکړو بیا ګرم سي ٹھیک سو او کوم څه شی چې مطلب ګرم سي هغه سوکا سړیږي एकदम نه سړیږي نو که एकदम سړېدو چای به ما تاسو نه زر کولی دغه یې سوړ نیسي ګوره سر به دې خلاص شوی مطلب اول ما ته ووایي سپیسیفیک هیټ کیپیسټي ما ته وویل بیا موږ واټر سپیسیفیک هیټ کیپیسټي زیاته ده هغه ولې زیاته ده ولې هایډروجن بانډینګ زیات ده ځکه موږ به د واټر هایډروجن بانډینګ به موږ شکریه ادا کوو ولې هغه له وجې ګرم شی سوکه سړیږي او سوړ شی سوکه ګرمیږي ٹھیک سو نو که دغه باندې شکریه ادا کوو ولې کوم چې هایډروجن بانډینګ له وجې ګرم چای سوکه سړیږي ځکه موږ ښه ډسکشن پرې وکړو بیا له هغه به د چای وکړو
Because this property water has an enormous effect on weather and moderate the temperature at the surface of the earth. ځکه مطلب زمزک ټمپریچر هغه एकदम نه چینجیږي، एकदम نه پورته کیږي، نه एकदम راکمیږي، سوکه کیږي. انسان مطلب خپل سروایول هغه کې فرض کړئ دارنګه وکړه، مطلب یو سیکنډ کې ټمپریچر بیخي یخ کېدو، ته به ګاډي کې ولې هغه به یخ در باندې شو، کور ته به ځان سره رسولی. if there were no water on the surface of earth، اگر زمین پر پانی نہیں تھا نا، the temperature would shoot up in the daytime and would fall asleep at night. نو که مطلب فرض کړئ اوبه نه ولې، که اوبه نه ولې نو څنګه ځمکې کم ټمپریچر و هغه به بیخي زر پورته کېدو، ګرمېدو به بیخي زر به مطلب ګریس لمر راختلی هغه به بیخي زیات ګرم سوی او ګرمي مشام لمر پټ سوی بیخي زیات به یخ سوی، نو هغه خوند یې نه کوه هغه ټمپریچر. how much specific heat capacity to gain heat in the daytime from the sun and release heat energy at night. نو کم گیز وقتی سنلایټ جو روشنی حاصل کی هیټ حاصل کی هغه ټمپریچر به بیخي زیاتېدو او مشام ټیم سورج نه و، روشنی نه و، هیټ نه و، نو ټمپریچر به کم و ماخستن ټایم. او واټر له وجې مطلب واټر څه کوي، مطلب له سان سورج د خپل روشنی ابزور کوي، او بس دا خالی ډیفینیشن یې زده کړه او مطلب فایده ګوره دغه پیراګراف کې ته چې زده کړه سپیسیفیک هیټ کیپیسټي ډیفینیشن زده کړه، ډیفینیشن څه زده کړو، ټیک ډیفینیشن دغه ده له دغه جسو دی دغه ډیفینیشن زده کړه، ډیفینیشن د تا زده کړه، بیا واټر ته واټر سپیسیفیک هیټ کیپیسټي زیاته ده، بیا ستا دا خبره وکړله، بیا دریم پوینټ ته دا ویل کس مطلب فایده دا ولس مطلب ګرم شي سوکه سړي او سوړ شي سوکه ګرمي شي، بس نور خبرې مو پکې کوم. او بل بیا چې ځکه مطلب دغه مطلب سپیسیفیک هیټ کیپیسټي واټر جلا سپیسیفیک هیټ کیپیسټي د هر سبسټانس دغه جلا سپیسیفیک هیټ کیپیسټي ده. آیرن سپیسیفیک کیپیسټي څو ده 0.45 او یونټ ول د بالا لیکلی ده. او واټر سپیسیفیک هیټ کیپیسټي خامخا زده کړه ټیک و لیکوډ سټیټس ته یې هغه څو ده 4.18. او بله پراپرټي دا مطلب دونه خاص پراپرټي نه ده، بس خالي دا ځکه سولیبلیټي اف هایډروجن بانډډ مالیکولز، کم مالیکولز کې هایډروجن بانډ هغه به څنګه سولیبل کېږي هغه ما ته الریډي ویلي دي. کوم چې پولر مالیکولز هغه پولر کې ډیزولو کېږي، کوم نان پولر مالیکول هغه نان پولر کې ډیزولو کېږي. واټر هغه پولر مالیکول ده، نو ځکه واټر به پولر شان ډیزولو کوي. کوم چې ګوره واټر ده هغه پولر ده، ایتانال مالیکولز هغه هم پولر ده، ایسیټیک اسید هغه هم پولر ده. نو واټر هغه بل وینه واټر له دغه سره دا هم ډیزولو کولی شي، واټر دغه هم ډیزولو کولی شي ټیک شو. دا خبره او کوم وینه دا کمپاونډز وچ کنټین هایډروجن بانډ، کوم کمپاونډز هایډروجن بانډ هغه په هغه کمپاونډ کې سولبل کې هغه په پولر کمپاونډز کې سولبل کېدلی شي. فرض کړئ دوه مالیکولز دواړه کې هایډروجن بانډ نه دا دواړه आपस کې ډیزولو کېدلی شي. سری وال پولر ډیزولز ان پولر، پولر لایکس پولر نه. فور ایگزامپل ایتانول دا او ایسیټیک اسید. ایتانول اصل کې دویم لفظ چې الکوهول دا کوم شراب چې نه دا ټي وي کې فلمونه کې دغه ایتانول یې او ایسیټیک اسید دا واټر کې ډیزول کېدل سول، واټر کې پولر دا په ایسیټیک اسید کې او ایتانول کې پولر دا، نو دا درې سره شانس چې دا درې سره سولوبل کېدل شي. او دا وجه چې هایډروجن بانډینګ ده. او کته میتین او بنزین او دا ټول چې د نان پولر دي، نو دا په بو کې نس ډیزول کېدل. میتین ده هغه هم نان پولر ده او بنزین هغه هم نان پولر ده، ځکه دا په اوبو کې نس ډیزول کېدلی. دا پراپرټي ما ته وویله. او بل کلینسینګ ایکشن مطلب کم ټیم زموږ کپڑے صفائی کوو کپړو دھلائی کوو ټیک شو. دا دې کم ټیم کپڑے صفا کوي، تاسو کم ټیم کپڑے صفا کوي، په هغه ټیم کې یو هایډروجن بانډینګ مستب کار راځي ټیک شو. فرض کړئ کلینسینګ ایکشن کم ټیم زموږ صرف سوډا راخلي یا مطلب کم کالو صابون راخلي، ډیټرجنټس مطلب سوډا واشنګ پاوډر ته ویني یا دویم لپاره کې سوډا ته هي ټیک شو. نو دا سمون وی soaps and detergents for washing our bodies, clothes and dishes and so on. مطلب کپڑے صفا کوو، غابونه صفا کوو، پلیټونه، خپل جسم لپاره صابون یا شیمپو یا پاوډر دا شی راخلو نه هغه وجه چې واټر عمر اوبه هم استعمالو او صابون هم سوډا هم استعمالو، نو دواړه وینه اوبو کې چې رالی هایډروجن مالیکول رالی هایډروجن بانډینګ رالی. The one end of soaps and detergents is polar and the other is non-polar ٹھیک سو. ګوره کالو صفایي دپاره، پلیټو صفایي دپاره یا د خپل جسم صفایي دپاره موږ صابون استعمالو. صابون خصوصیت څه دی؟ صابون کې پولر هم ده نان پولر هم ده ټیک شو.
مطلب صابون که ته راواخلې یا سوډا راواخلې ټیک شو هغه مالیکول ته چک کې مالیکول یو خوا به څنګه وي پولر به وي بله خوا به څنګه وي نان پولر به وي نو دغه له وجې مطلب کوم صابون ده هغه پولر شان هم ډیزولو کولی شي نان پولر شان هم ډیزولو کولی شي فرض کړئ موږ کپړو باندې غوړي ولګېږي مطلب هغه صابون باندې سم صفا کړي هغه به هم ختم شي ولې غوړي څه دي اویل څه ده نان پولر ده صابون کې نان پولر سایډ هم شته نو دا دواړه به سره حرکت سره وکړي اټریکشن به سره وکړي دا شی به ختم کړي او که دارنګه دا قسمته پولر او تا صابون باندې پولر هم شته نو صابون دواړه خوا کنټرول کړي دي نو کوم څه وینې ډیټرجنټ راواخلې صابون راواخلې هغه به یو خوا پولر وي بله خوا به نان پولر وي مطلب دا پولر هم ډیزول کولی شي نان پولر هم ډیزول کولی شي ځکه کپړې صفایي سمه وایي پولر شان هم نان پولر شان هم ډیزول کړي فرض کړئ که مطلب خالي نان پولر سایډ نه و نو غوړي شان به تا نه صفا کولی پې د پولر اینډ فارمز هایډروجن بانډ وذ واټر کوم چې پولر بانډ ده صابون باندې یا په سوډا باندې کوم پولر بانډ ده هغه څه سره اټریکشن وکړي واټر سره اټریکشن وکړي او کوم څه سولیبل ان واټر چې واټر کې سولیبل ده ویني واټر پولر سره سولیبل ده او نان پولر اینډ اټریکټس ټو د گریس کوم چې گریس ده یا اویل ده یا غوړي سپېتوسي هغه چې سره نان پولر اینډ سره تعلق جوړ کړي ډشیز او کلوز کم ټیم سو پلیټو باندې غوړي پراته وي هغه سره ټیکس دارنګه او کوم بیا ویني دا دونه امپورټنټ دی ځکه ډېر ټایمه پې اخله هایډروجن بانډینګ ان فوډز مټیریلز کوم چې هایډروجن آیټمز ده کنه کاربوهایډریټ سره راغلي کاربوهایډریټ اگزامپل چې ده کنه ګلوکوز د هغه سره راغلی هغه ماپینس کې چې ده هایډروجن بانډینګ د هغه چیز باندې ګروپ ده هایډروجن بانډینګ ګروپ دا نه او ایچ ٹھیک څه بل هایډروجن بانډینګ ان پینټس اینډ ډایز کم ټیمز ته پینټ ګورې نه پینټ کم څه کور ته رنګ ورکوو هغه به پینټ استعمالېږي یا ډایز کلر ټیک څه ویښتان د ډای یا بل ډای نه هغه کوم چې پراپرټیز ایډیسیو پراپرټي مطلب چپکنے والی پراپرټیز کم پینټس د دیوال سره موږ ولګو پینټ حالت پېښ نه کوي ولې پینټ سره هایډروجن بانډینګ جوړ کړي د دیوال سره هایډروجن بانډ سټیکنس اف هانی ویني کم ټیمز هانی تر هانی مطلب شاید आपस کې چپکاوي له یو بل سره ټیک دغه تم سه د سټیکنس یا د چپکاوي د لکه مجرا هایډروجن بانډینګ تعلق لوي د ګلیسرین راواخلم هایډروجن بانډینګ او دغسې اوبه راواخلې اوبو مطلب یو جال جوړ کړی نه سرفیس ټینشن اینډ ویسکاسټي مطلب ګاړهپن فرض کړئ ته اوبه راواخله او ته هانی راواخله ٹھیک څه واټر اور هانی ته شاید ورته اوبه راواخیستلې اوبه اور شاید اوبه چې دی هغه لیس ویسکس دي ویسکاسټي کمه ده او هاني چې د هغه ویسکاسټي زیاته ده نو ویسکاسټي مطلب چپکنا چپچپاهټ ٹھیک څه نو هانی ته راواخله ته ګوته پې لنده کړه ټیک څه تا به ګوته شنلي اوبه ته راواخله ګوته پې لنده کړه تا به ګوته نه شنلي ټیک څه دغسې ګلو ده ګلو ته راواخله هغه به ویسکاسټي زیاته وي او اوبه ته راواخله هغه به ویسکاسټي کمه وي نو دا ویسکاسټي چې ده دا چیش له وجې د هایډروجن بانډینګ له وجې او سرفیس ټینشن بیا جلا فنامنه ده ٹھیک څه سرفیس ټینشن دا د اوبه چې دي اوبو واپس کې جال جوړ کړی دی فرض کړئ دا اوبو یو مالیکول دا بل مالیکول دا بل مالیکول دا بل دارنګه اوبو مالیکول دا واپس کې ویني هایډروجن بانډینګ جوړ دی جال جوړ دی نو لکه دا ټول جال غوندې پراته دي اوبه سرفیس بالا باندې دغه سرفیس ټینشن یې نه دا هغه ټینشن نه موږ سے اخلو هغه ټینشن نه ده اوبو بالا کې ټینشن ده ټینشن مطلب ایک دوسرے کی طرف کھینچنا د واټر یو بل کشی سره نه یو جال جوړ کړي یو نیټورک جوړ کړي is because the presence of hydrogen bonding make it more difficult for molecules to escape from the liquid state نه دا نو ځکه دا نو څلور اخري څلور دانې دون امپورټنټ دي دا اول څلور ډېر امپورټنټ دي